د شریعت په اصطلاح کې داسې کس ته چې هغه په زړه کې کفر وي او په ژبه د هغه اسلام وي او خپل کفر چې کوم دی پټي دی ته منافق ویلی شي. د منافق تعریف دا تفسیر حازن کړی دی. هغه وایي چې منافق هغه چاته ویلی شي چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي او په زړه کې د هغې نه انکار کوي. تفسیر حازن وایي چې منافق هغه چاته ویلی شي چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي او په زړه کې د خپلې کومه دعوی چې کړي د دې دعوې نه په زړه کې انکار کوي، دې ته چې کوم دی منافق ویلی شي. او تفسیر ابن کثیر وایي چې منافق هغه چاته ویلی شي چې هغه اظهار د خیر کوي، د خیر د خبرې اظهار کوي او په زړه کې دنه شر پروتي. نو خیر څه ته ویلی شي؟ خیر ایمان او اسلام ته ویلی شي. چې په ژبه باندې د خیر اظهار کوي، خپل اسلام ظاهري، خپل ایمان ظاهري او په زړه کې شر پروت وي، دنه شر نه مراد کفر دی، په زړه کې کفر وي، دې سړي ته چې کوم دی منافق ویلی شي. قرآن مجید کې چې په کومو سورتونو کې د منافقینو ذکر راغلی دی او د دېغه خباستونه ذکر کړي دي، نو هغه اکثر په مدني آیاتونو کې راغلي. اکثر نه چې بلکې ټول په مدني آیاتونو کې سورتونو کې د دې چې کوم دی ذکر راغلی دی. ځکه مکه مکرمه کې چې کوم دی منافقان نو، مکه مکرمه کې د مسلمانانو غلبه لا نه وه، نو منافقان پکې نه وو، بلکې داسې خلک پکې وو چې د هغې په زړه کې ایمان وو، خو د کافرانو د زور او د غلبې د وجې خپل ایمان نه ظاهره و، زړه کې دنه ایمان او په خوله باندې د ایمان هغه اظهار د خلکو مخکې نه کو. داسې خلک پکې وو. خو په مکه مکرمه کې داسې خلک نه وو چې د هغې په زړه کې کفر او په ژبه باندې اسلام ظاهره و. ولې چې مکه مکرمه کې مسلمانانو ته لا دومره لویه غلبه نه وه حاصله شوې، نو د دې وجې په مکه مکرمه کې منافقان نو، هلته ټول یا سوچه مسلمانانو او یا چې کوم دی کافران. او که په کومو صورتونو کې مکی صورتونو کې د منافقانو ذکر راغلی دی، نو ټیک دغه صورت په د دې ډېره حصه مکی وي، خو چې په کوم ځای کې د منافقانو ذکر راغلی دی نو دغه مدني. ځکه مدینه منوره کې منافقان ابتدا څنګه وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت کو د مکې نه مدینه منورې ته، نو چې کله هلته کې هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې د انصارو دوه ډلې موجود وي. یو ته به اوس وي او بل ته به حضرت وي. دا دوه ډلې د انصارو وي او دویم د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روانو، د بوتانو عبادت پې کو، شرک کې اخته وو. او په دغه مدینه منوره کې د یهودیانو د اهل کتابو درې ډلې موجود وي، درې قبیلې وي، یو بنو قینقاع، یو بنو نذیر او یو بنو قریظه. نو د بنو قینقاع تعلق دا د حضرت سره و. بنو قینقاع د حضرت د مشرکینو دا کومه قبیله چې د دې سره دوستانه تعلق و، او د بنو نذیر او د بنو قریظه دا د اوس قبیله سره دوستانه تعلقات. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نملک غونډه کې مخکې دې ټولو دا فیصله کړې وه چې موږ به عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د مدینې منورې مشر او سردار او بادشاه جوړ. دا فیصله دې کړې وه چونکې دې په خپله د حضرت د قبیلې نه و، او د حضرت د قبیلې دا د بنو قینقاع سره تعلق او د اوس د دې د بنو نذیر او بنو قریظه سره تعلق. نو په ټوله مدینه منوره کې د دې راجو، نو دوی دا فیصله کړې وه چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول دی به مونږه د مدینې منورې مشر جوړو. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې منورې ته، نو د اوس او د حضرت نه ډېر خوش قسمته خلک رالل او ایمان یې قبول کړو. او د یهودیانو د دې قبیلو نه بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظه د دې نه څه لږ غوندې کسان لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه، داسې لږ چند کسانو چې کوم دی اسلام قبول کړو. نو چې کله دوی اسلام قبول کړو، نبي علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو، نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول په ځای باندې هغه پرېښودو او مشري او بادشاهي د مدینې منورې انصارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې و، نو د ده نه خو نبي علیه السلام مشري واغسته. لومبې دا مشري خو د ده وه، خو چې کله نبي علیه السلام هجرت وکړو خلک مسلمانان شو، نو هغوی په خپله خوښه باندې نبي علیه السلام د خپل مدینې منورې مشر جوړ کړو، بادشاه یې جوړ کړو. نو د هغه وخت نه په زړه کې د مسلمانانو سره، د اسلام سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض او حسد پیدا شو. خو بیا هم دله خپل منافقت نو شروع کړی، ولې چې د مسلمانانو لا زور نو. خو چې کله جنگ بدر وشو او په جنگ بدر کې مسلمانانو ته الله رب العزت کامیابی ورکړه، فتح یې ورکړه، نو د چې کوم د زړه کې سوچ وکړو چې مسلمانان خو مخ په وړاندې باندې روان دي،
نو که زه په دې خپل کفر باندې برقرار پاتې شم نو دا مسلمانان به سبا زما سره جنگ کوي، دی به ما وجني، دی به زما مال چې کوم دی هغه به د مالی غنیمت په شکل کې اخلي. نو د دغه سوچ د وجه نه د چې کوم دی په ظاهر کې د ایمان اقرار وکړو، په زړه کې دننه کفر. صرف د ایمان اقرار په جواب باندې وکړو چې زه مسلمان شوم، اعلان یې هغې ته وکړو چې زه مسلمان شوم، ما ایمان راوړو، خو په زړه کې دننه کفر. نو دا خبره چلیدا ډېر کسان د اهل کتابونه په د په نقشه قدم باندې روان شو، د سره مرګري شو، هغې هم په خوله باندې ایمان او زړه کې دننه چې کوم دی کفر پروت. دا یو مضبوطه ډله جوړه شوله او دوی به بیا وروستو مسلمانانو د ډېر لوی تکلیفونه رسول او تکلیف به ورته ځکه رسو چې ښکاره کافر نه خو ځان بچ کول آسان وي. او دا منافقان دا خو مسلمانانو کې خلط ملت د مسلمانانو سره منځونه کول، د دې سره به یو ځای ناس پاسو، دې سره به چې کوم دی خوراکونه کول. د مسلمانانو په مجلسونو کې د نبی علیه السلام په مجلس کې منافقان ناسو، نو د دین راس هغه چې کوم دی پټول دا هم چې کوم دی مشکل وو، د دین ځان ساتل هم مشکل وو. نو د دین ځان ساتل مشکل وو او ضرر د دې خلکو ډېر زیات وو، ځکه غرازونه به دې مخې ته پاش کول. نو د دې وجې نه د کافرانو نه ځان ساتل هم اسان وو او هغې د دې په رازونو باندې خبرېدل هم نه، او د منافقانو نه ځان ساتل په دې وجه ګران چې د دې په مجلسونو کې به ناسو او مسلمانانو دې ته څه ویلي هم نه شو، ځکه چې په ظاهر کې خو دوی خپل اسلام ښکاره کو. نو د دې وجې نه د دې خلکو نه ځان ساتل ډېر زیات ګران وو. د دې مثال دا د نستوڼي د مارو یا د اجرتي وو چې سړی د خپل دښمن خو مخامخ پېژني دا زما دښمن دی، هغه نه ځان وساتي، خو چې بل چا له څوک پیسې ورکړي نو هغه څوک څه پېژني دا زما دښمن دی. نو دقه رنګې د دې خلکو پټه دښمني به یې کوله او ښکاره به یې چې کوم دی د اسلام چغې وهلې. نو د دې وجې نه د ښکاره کافرانو ذکر دا په 2 آیاتونو کې شوی دی او د دې منافقینو ذکر دا په 14 آیاتونو کې راغلی، ځکه چې د دې ضرر هم ډېر زیات او د دې نه ځان ساتل دا هم چې کوم دی مشکل وو. نو د دې نه چې کوم دی د دې بنیاد کې ښودلی شوی دی.